کې دی یا نبی علیه السلام د مدینې منورې نه بهر وتی دی او دغه آیتونه د مکې او د مدینې په لاره کې نازل شوي دي خو بیا هم دقې ته هغه مدني ویلی کېږي ځکه چې د هجرت نه بعد دي نو چې کوم صورتونه د هجرت نه مخکې نازل شوي دي هغې ته مکې ویلی کېږي او چې کوم صورتونه د هجرت نه وروستو نازل شوي دي هغې ته هغه مدني ویلی کېږي بیا یاد ساتئ که تاسو خیال کوئ د قرآن ابتدا موږ په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره کوو او دا ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم چې کله تاسو قرآن لوستل شروع کړئ نو په الله سره د شیطان مردود او رټلی شوي نه پناه اخلئ اوس د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په دې قرآن کې ځکه نه دی لیکلی شوی چې دا د قرآن مجید جز نه دی د قرآن مجید جز نه دی په دې وجه باندې په قرآن کې نه دی لیکلی شوی الله تبارک وتعالی حکم کوي چې کله تاسو قرآن شروع کول غواړئ نو د هغې نه مخکې تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایئ اوس چې کله موږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایو په دې کې موږ اشاره دې خبرې طرف ته کوو چې یا الله پاکه موږ محتاج یو موږ فقیران یو موږ غریبانان یو ځکه زموږ په مقابله کې چې کوم دشمن دی هغه دشمن ډېر زورور دی هغه دشمن ډېرې هیلې او بهانې لري زموږ د ګمراه کولو لپاره د هغه سره ډېر چالونه دي ځکه شیطان قسم خوړلی الله پاک ته قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین ستا په عزت مې د قسم چې دا ټول په ټوله به ګمراه کوم لاقعدن لهم صراطک المستقیم په هره نیغه لاره کې ورته کښېنم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم دوی ته به د مخې نه هم راځم د شانه به هم راځم د ښي طرف نه به هم راځم د ګس طرف نه به هم راځم او په دې خلکو باندې به حمله کوم او الله پاک ته دا خبره کړې چې دا خلک به ستا د عبادت نه اړو اوس چې موږ کله قرآن شروع کوو د قرآن تلاوت کوو نو شیطان دا نه غواړي چې دا خلک د قرآن ولولي چې کله موږ تلاوت شروع کوو نو دا شیطان موږ ته مختلفې وسوسې اچوي چې کله موږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایو بس موږ د الله پاک په پناه کې راشو دا شیطان لرې وتښتي نو په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویلو کې د انسان عاجزۍ طرف ته اشاره ده چې دی د الله پاک په پناه کې ځان ورکوي لکه دنیا کې مثال په طور څوک راګیر شي د چا دشمن پیدا شي دی چې پناه اخلي همیشه د مضبوطو خلکو سره پناه اخلي که دا دشمن په ما باندې حمله وکړي نو چې ما د چا سره پناه اخیستې دا خلک زما دفاع کولی شي اوس د ټولو نه لوی ذات احکم الحاکمین ذات هغه د الله ذات دی نو موږ په الله پاک سره د الله پاک په ذات سره پناه ځکه د الله پاک نه طلب کوو چې دغه الله پاک لوی ذات دی او موږ په دې کې د الله پاک د قدرت هغه اظهار کوو موږ په دې کې د خپلې محتاجۍ او د خپلې غریبۍ هغه اظهار کوو چې خدای موږ محتاج یو موږ د یو دشمن سره هم مقابله نشو کولی بس ته موږ ته حفاظت راکړي یا د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم موږ ځکه وایو په دې کې حکمت او فایده دا ده چې موږ په دې خوله باندې دنیاوي ډېرې خبرې کړي په هغه خبرو کې زموږ نه غیبت شوی په هغه خبرو کې موږ دروغ ویلي په هغې کې موږ چغلخوري کړي موږ د الله پاک د منشا او د مرضۍ خلاف خبرې کړي چې په هغې سره زموږ د خولې نه بدبوی خیږي د خولې نه بدبوی خیږي نو چې کله موږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایو د هغې خولې هغه بدبوی ختمه شي زموږ ژبه د دې قابل جوړه شي چې موږ په دې سره د قرآن مجید بیا تلاوت کولی شو یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم موږ ځکه وایو مثال په طور یو سړی بیمار شي دی ډاکټر له لاړ شي ډاکټر له اول د ده مرض معلوم کړي د هغې مرض دپاره ده ته دوایانې لیکي چې کله هغه مرض ختم شي د هغې نه بعد د صحت دپاره ده ته بیا دوایي لیکي چې د وجود ترقي وکړي نو دغه شان په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره موږ ځان د شیطان د نقصان نه بچ کوو چې شیطان کم نقصان موږ ته رارسوي کم ضرر موږ ته رارسوي نو موږ د هغې نقصان او د ضرر نه د بچ کېدو دپاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایو او بیا ورپسې موږ بسم الله الرحمن الرحیم وایو چې په هغې سره موږ د الله پاک امداد حاصل کړو موږ د الله پاک لویي او بډایي په خپله ژبه باندې شروع کړو نو په دې وجه باندې هغه د قرآن په ابتدا کې الله پاک فرمایي چې تاسو اعوذ بالله خامخا وایئ بس د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ترجمه څه ده ترجمه څه ده نو اعوذ بالله د دې ترجمه داسې ده چې پناه نیسم په الله سره اعوذ بالله
پناه نسم په الله سره یا پناه اخلم په الله سره. زمون بعض خلک وایي پناه غواړم د الله نه. سوي جی پناه غواړم نو دا معنی غلطیږي. ګوره پناه غواړم د الله نه، موږ د الله نه پناه نه غواړو، په الله سره پناه غواړو، په الله سره پناه حاصلو. واعوذ پناه حاصلو بالله په الله سره من الشیطان د شیطان الرجیم رټلې شوی نه. بس د شیطان معنی راځي شیطان د شطر نه دی په معنی د لريوالي سره. د شیطان په دې وجه باندې ویل کېږي چې د الله د رحمت نه ډېر لري دی، د خیر نه ډېر لري دی. د رجیم په دې وجه باندې ویل کېږي چې کله الله تبارک وتعالى فرشتو ته حکم وکړو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، نو ټولې فرشتې په سجده باندې پریوتې، شیطان سجده ونه کړه او بیا تکبر وکړو چې زه غوره یم د دې آدم نه. نو الله تبارک وتعالى دې د خپل رحمت نه لرې کړو، الله پاک دې ورکړو او د خپل دربار نه یې راوویستو. په دې وجه باندې شیطان ته هغه رټلی شوی ویل کېږي. واعوذ پناه نسم یا پناه اخلم بالله په الله پاک سره من الشیطان د شیطان الرجیم رټلی شوي نه. بیا به وایو بس یاد ساتئ چې د دې اعوذ بالله هم ډېر فضیلتونه دي. د اعوذ بالله څه دي؟ ډېر فضیلتونه دي. لکه د اعوذ بالله حکم الله پاک خپلو ټولو بندګانو ته کړی. بل اعوذ بالله دا پیغمبرانو هم دا کلمه په خپله ژبه باندې ویلې ده. لکه مثال په طور کله چې موسی علیه السلام هغه راغی او قوم مطالبه کړې وه چې قتل شوی وي دا مقتول به خپل قاتل څنګه ښیي. نو موسی علیه السلام ته الله وحی وکړه چې دوی ته ووایي چې یو غوا حلاله کړي او دا مړي باندې ووهئ، دا مړی به ژوندی شي، خپل قاتل به وښیي. نو دې خلکو ویې ښه ته ګورې په موږ پورې فشار یې کوو. موسی علیه السلام وفرمایل انی اعوذ زه پناه غواړم بالله په الله